د خپل مریضانو علاج کوي په صدقو سره صدقې ور کوي چې الله بیماری ختم کړي. حدیث مبارک کې راځي الصدقه تصد 70 بابا من الصوم چې یو پیرا صدقه سره ورکی دا او یا دروازې بندې د مصیبتونو او یا دروازې د مصیبتونو په صدقه بنديږي. امام الانبیاء با روزه کې سخاوت دومره سیوا شو من الريح المرسلته لکه دا تیز هوا چې چلیږي دین به هم سخاوت سیوا شو. حدیث مبارک کې راځي وې دو صفته مؤمن کې نه جمع کیږي کدا چا کې نو په ایمان دی یریږي ټیم په ټیم یو بخل او یو بد اخلاقی په مؤمن سړی کې با بخل شومتوب او بد اخلاقی نه جمع کیږي که سړی شوم هم ده او بد اخلاق هم ده نو په ایمان دی ویریږي چې دا خو په مؤمن کې نه جمع کیږي او ما کې دو جمع شوی دي. شیطان وای کنه په بخیل عبادت گزار نه یریږم خو د سخی جاهل نه ډیر یریږم. بخیل ده عبادت گزار ده د ير راتشته ده خو د دې سخی نه ډیر یریږم. عبادت گزار نه ده خو سخی ده وای چې یو سړی عبادت گزاري بخیلی نو شیطان وای چې دل دا بخل پوره ده په دې کې زما کار ته ضرورت نشته. خدا سخی جاهل نه ده د دنه هر ټیم یریږم چې دې دا صدقه ور کوي دا صدقه بس چل کوي دې به الله ته نږدې کوي د ير را سره شتا او د عابد بخیل نه یریږم. شیطان وای دل دا بخل پوره ده دا بخل شومتوب تمره ناکار سزده سخا ډیر خصفت ده ځان کې سخا پیدا کوي. امام الانبیاء کې ډیر سخاوه یو باندې چراغه امام الانبیاء چا د نجران نه یو صادر راوړ ډیر خپل صادرو په دې سایډونو پیسکو باندې استګل کاری شي او رسول الله مبارک د غاړې نه تاو کړو باندې چې راغې چې دسی ونیو د صادرنا رايخ کو صحابي وای دومره په زورې هغه صادر راخ کو چې د رسول الله مبارک په مره کې نخي راوستي او وی دا مال چې خدای درکړه دې حکم وککنه چې مال ته راکا زما د پاره پکې حکم وکا. هغه صحابي وای چې ما وی رسول الله مبارک با دته سوي وس وی رسول الله مبارک ورته دسی وکتل وی خاندل چې دلته ورکړي چرته به سړی د سینې پر خودو. رسول الله مبارک فرمایي چې په صدقه با د قیامت په ورځ د هغه سخت ورځ عذاب نه بدل الله امن درکې. او بیا رسول الله مبارک فرمایي چې هر سحر یو فرشتہ आवाज کوي چې څوک خرج کوي دلا د دې بدل ورکا او بل आवाज کوي چې څوک شوم ده بخیل ده خدای د مال حلال کا په صدقه مال دولت سیوا کیږي کمیږي نو او صدقه راتلونکې مصیبت ختمي.